اعتکاف متعلق سباز احکام ذکر کئی پکار دا چې مونږ او تاسو د اعتکاف د شروع کېدو نه مخکې د اعتکاف د مسائلو د اعتکاف د فضیلت نه خبردار شو. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ دے روایت نقل کی وی کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعتکف العشر الاواخر من رمضان. دیوائی چی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم با اخیری لس رزی دا رمضان المبارک دا اعتکاف کو. لس رزی با امام الانبیاء دا رمضان المبارک اخیری لس رزی اعتکاف کو. اعتکاف علماوی د شلم د روجی چی کلم شلم ورس شی په شلم ورس چی ماخام نور پریوزی چی معتکب په جماعت کی ناسی په شلم روجه چی نور پریوزی چی معتکب په جماعت کی دند ناسوی نو د اق ټیم نه به اعتکاف شروع شي. په آخری رمضان باندې د ماخام نپس چې د اختر میاش اولی دلیشی نو د معتکف اعتکاف پا ختمی کی. د اختر شپه په اعتکاف کی بیان نه ده چې میاش اولی دلیشی نو د شلم ورځې د نور د پریوتو نه به شروع کیږي او چې د اختر میاش د ماخام نه پس اولی دلیشی نو اعتکاف پا ختمی کی. اعتکاف ستوائی علماء وائی د اعتکاف لغوی معنی دا اساری دل. د شریعت په اصطلاح کې دی توائی چې روجدار اسار شي په هغې مسجد کې چې په هغې کې د جمع منځ کیږي او په نیت د ثواب پکې روجدار لس ورځې اسار شي. دی ته په شریعت کې اعتکاف وایي چې کم جماعت کې 15 ټیمه منځ کیږي معتکب پکې لس ورځې اسار شي او نیت د الله رضای دی ته اعتکاف وایي. مسنون اعتکاف چې دی دا لس ورځې دی. اعتکاف علماء وی دا سنت مؤکده علی الکفایه دی. سنت مؤکده دا مانا چې نبی علیہ السلام ہمیشہ اعتکاف کړی دی. علماء وی چې نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کله مدینی منوری ته هجرت وکړو څومره موده چې په مدینه منوره کې ایستلې ده د مرګ پورې د امام الانبیا نه اعتکاف چرې نه دی پاتې شوی. بیا وجه څه ده چې د دې اهتمام نشته دی او خلق اهم نه ګڼي. د نبی علیہ السلام نه د مدینې منورې د هجرت نه پس د مرګ پورې اعتکاف نه دی پاتې شوی نو ځکه دا سنت مؤکده شو. علی الکفایه مطلب دا دی چې دا د جنازې پشان فرض علی الکفایه دی. که د محلې نه یو کس کې ناستو په اعتکاف کې نو د ټولو ذمه به ادا شي. نور خلق پې بیا ګناهګار نه دی. او کو یو کسم کې نه ناستو په کلي او په علاقه او محله کې نو ټوله محله او ټول کلی په دې ګناه کې مبتلا دی. ټول کلی به بیا په دې باندې ګناهګار وي که چرې یو کس هم اعتکاف تکی نناس. حدیث مبارک کے راضی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت نقل کی وہی نبی علیہ السلام چو یعتکف العشر الاواخر من رمضان اخیری لس رضی بی اعتکاف کو حتی توفاہ اللہ تردی چو وفات ثم اعتکف ازواجہ من بعدہ. بیا د نبی علیہ السلام نه پس په د نبی علیہ السلام بیبیانم اعتکاف کړي. بخاری شریف حدیث دی. ثم اعتکف ازواجه من بعده د نبی علیہ السلام د وفات نه پس د نبی علیہ السلام بیبیانو اعتکاف کړي دی. نو نارینه چې دی دا به په مسجد کې اعتکاف کوي. د زنانو د پاره په مسجد کې اعتکاف کول علما وی دا ممنوع دی. دا ټیک نه دی. زنانه بخپل کور کې اعتکاف تکینی کم ځای چې ځان له د مانځه د پاره ټاکلی اقه ځای به د اعتکاف شي. کنه معین ځای نه ټاکلی یا هغه بې ځایه ځای نو ځان له د یوه کمره وټاکي هغه به اعتکافګاه شي. یا که ګرمي ځان له د برنډه کې یو ځای وټاکي او پرده دې تیتو کې خو مخصوص ځای به جوړی. که د هغې مخصوص ځای نه دا بې ضرورت راووتله نو اعتکاف پې ماتي.
علما وایي یو زنانه اعتکاف ته ناسته ده، د اعتکاف په دوران کې هغې ته د حیض بیماری رالاله یا نفاس راغی، نو د دې زنانه اعتکاف چې دی هغه مات اعتکاف پی بیا ماتی. حدیث مبارک کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم به 10 ورځې اعتکاف کو، او چې په کم کال وفات شوی او په هغه کې کال 20 ورځې اعتکاف کړی، منځنۍ 10 ورځې او بیا وروستنۍ 10 ورځې. علما وایي شاید چې د دې وجه دا کیدی شي چې امام الانبیا ته علم و چې دا می اخري روجه ده، نو ځکه امام الانبیا په دغه روجه کې اعتکاف چې دی هغه 20 ورځې کړی. نور علما وایي که یو سړی یوه میاشت اعتکاف ته کیني نو جایز دی، څه مسله پکې نشته دی، 20 ورځې کیني ټیک دی. مسنون اعتکاف چې کوم دی هغه دقه 10 ورځې دی. د اعتکاف څه فضیلت دی؟ سړی اعتکاف ته کیني څه فایده به وشي؟ ترمیزی شریف کې روایت دی، وایي دا معتکف چې دی د اعتکاف کوي الذنوب د ګناهونو نه، دا د ګناهونو نه اعتکاف کړی او دې ته نه په ډډه شوي ګناهونه یې پریښي. ویجرا له من الحسنات کعامل الحسنات کلها. دا د معتکف فضیلت دی. وایي چې کم سړی اعتکاف ته کیني نو دی خو جنازې له نشي تللی، کلي کې جنازه رالاله، څوک بیمار شو د هغه تپوس خو نشي کولی، د یتیم سره تعاون نشي کولی، نور د خیر کارونه نشي کولی. علما وایي دا اعتکاف کوونکې به په جماعت کې ناسي او الله به ورله د دې ټولو کارونو اجر فری کاتو کې ورکوي. بیمار تپوس به یې نه کړی او دته به اجر میلاویږي، جنازه به یې نه کړي او دته به رب العالمین اجر ورکوي. دا د اعتکاف فضیلت دی. بل علما وایي چې هغه سړی اعتکاف ته کیني چې ده به ډېر د خیر کارونه کول، اوس نن هغه اعتکاف ته ناست دی، کم د خیر کارونه چې به ده کول اوس د اعتکاف د وجې نه ده نه پاتې کېږي، د هغې ټولو اجر به ورله الله بغیر د کولو نه ورکوي. دا د معتکف خصوصیت او فضیلت دی. حدیث مبارک کې راځي من اعتکف ایمانا و احتسابا، چا چې اعتکاف وکړو ایمان یې لره، ایمان پکې و احتسابا او د ثواب امید ساتو او اعتکاف یې وکړو، غفر له ما تقدم من ذنبه، د چې مخکې څومره ګناهونه کړي الله یې ټول ګناهونه معاف کړي د یو اعتکاف د وجې نه. حدیث مبارک کې راځي چې کله یو بنده یوه ورځ اعتکاف وکړي نو جعل الله بینه و بین النار 3 خنادقه، چې یوه ورځ یو سړی اعتکاف وکړي الله پاک د دو د جهنم په مابین کې 3 خندقه فاصله راولي. 3 خندقه الله دې د جهنم نه لري کی. یو خندق څومره دی؟ د ځمکې او د اسمان عمره فاصله دا یو خندق دی. نو چې سړی یوه ورځ اعتکاف وکړي نو 3 خندقه فاصله دې د جهنم نه لرې شو، لکه 3 پیرې د اسمان نه واله د ځمکې پورې فاصله. علما وایي امام بهیقی رحمت الله علیه وایي او نور محدثین وایي اعتکاف 10 فی رمضان که حجتین و عمرتین. مونږ وایو الله د حرمینو دروازې کوله وکړه، د حج او د عمرې دروازې کوله وکړه. سړي خواهش کیږي ما حج او عمره وکړلې او فی الحال خو چونکې د بیماری د وجې نه کولی نشي، نو حدیث مبارک کې راځي علما وایي د رسول الله مبارک حدیث نقل کوي اعتکاف 10 فی رمضان، 10 ورځې اعتکاف په رمضان کې که حجتین و عمرتین، دومره اجر معتکف ته میلو شو لکه ده چې 2 حجونه وکړل او 2 عمرې وکړلې، دومره اجر یو معتکف ته میلو شو. علما وایي صحیح حدیث کې راځي چې سړی مونځ وکړي او دی په جماعت کې د بل مانځه په انتظار کې ناسي نو دله الله د مانځه مره اجر ورکوي. نو معتکف هم یو مونځ وکړي او د بل مونځ په انتظار کې ناسي، د ټول ټیم دومره تیریږي لکه دی چې مونځ کوي، دومره اجر ورته میلاویږي. علما وایي چې څوک د مانځه په انتظار کې ناسي فهو فی الصلاة، دی داسې دی لکه مونځ دی چې مونځ کوي، دومره اجر درته میلاویږي. نو معتکف خو هر ټیم د مانځه په انتظار کې ناست وي، اوس په د مانځه ټیم راځي، نو دا د معتکف فضیلت دی. حدیث مبارک کې راځي چې کله سړی مونځ وکړي او په خپل ځای ناست او داسې لا نه مات کړی
نو فرشتي راشي وی اللهم اغفر له اللهم ارحمه، الله د ګناهونه وبخه، الله په د رحم وکا. نو معتکف چې مونځ وکړي او لاودس یې مات کړی دی خو ناسې ځان له تلاوت کوي. نو معتکف چې د مانځه نه پس څو پورې په اوداسه کې ناسي نو فرشته وی اللهم اغفر له اللهم ارحمه، فرشته ورته دعاګانې م کوي الله ګناهونه یې وبخه او الله رحم پې وکړه. علما وایي چې کم کس په جماعت کې اعتکاف تکینی نو رب العالمین وایي وی الله پاک د په پولیسرات د تیریدو او د جنت ضامن شي چې زه دې ذموارم چې جنت به در کوم او په پولیسرات به دې تیروم چې کم سړی اعتکاف تکینی. بل علما وایي د معتکف مثال داسې دی لکه سړی چې د بادشاه دروازه ټکوي. نو چې دنیا کې سړی د بادشاه په دروازه کې ناست یو ټکۍ ټکۍ نو یوه ورځ ورته کولو شي. نو معتکف د بادشاهانو د بادشاه دروازه ټکوي، یوه نه یوه ورځ به دې معتکف ته د الله د طرف نه څه چې دی غواړي هغه به درته میلاویږي، ځکه دی د شهنشاه دروازه ټکوي او دته به رب العالمین ورکړه کوي. علما وایي د اعتکاف خو چونکې ډېر حکمتونه دي او ډېر فضیلتونه دي. اعتکاف کې به دې خیال کوي چې د جماعت نه به بهر دې نه اوځي بغیر د عذر شرعي او بغیر د عذر طبعي نه. زمونږ د امام اعظم ابو حنیفه رحمت الله علیه مسلک دا دی خو څوک په اعتکاف کې لږ وخت د جماعت نه بهر اوت بغیر د ضرورت نه نه که په یې راوتې که په قص وتې خو اعتکاف بیا مات. دا د امام اعظم ابو حنیفه رحمت الله علیه مسلک دی چې که په یې راوتې دی او که په قص وتې دی خو چې لږ ټیم لم د جماعت نه اووته نو بیا د اعتکاف مات دی. نو پکار دا ده چې اعتکاف کې بیا ډیره پابندي کوو چې د جماعت نه مونږ او تاسو د اعتکاف کله وکړو نو چې د هغې نه بار ته نه وځو. بل علما وایي غټه فایده پکې دا ده چې په دغې لسو شپو کې لیلة القدر دی نو معتکف خو خامخا د شپې عبادت کوي، یقیني طور د لیلة القدر هغه فضیلت وموندو، دا د حاصل شو معتکف تا. بیا علما وایي که کم سړی سنت اعتکاف نشي کولی نو نفل اعتکاف کوي. د نفل اعتکاف دپاره نه ټیم شته نه ورله وخت شته، ماسخوتن راشه او د نفل اعتکاف نیت وکړه د ساره پورې، هره شپه راځه او نیت د نفل اعتکاف کوه او شپه رونوه چې لیلة القدر درنه پوت نشي. او غټه پیدا یې دا ده چې د اختر په شپه الله بدلی ورکوي. نو معتکف له چې الله د اعتکاف په څه بدله لیکي چې فرشتي ورته وایي چې الله څه ورله ولیکو، لس ورځې ستا په کور کې دیره و ګناهونه یې نه دي کړي، الله دله څه بدله ولیکو. نو بیا سړی ډېر ستومانه چې د اختر سار شي او اعتکاف ته نه ناست، ارمانو کې چې کاش چې ما اعتکاف کړی وی. نو پکار دا ده نن اتلسمه ده، سبا نولسمه ده، سبا نه بله ورځ چې د کمو کسانو د اعتکاف اراده یي چې نور پرېوځي چې تاسو جماعت کې ناست یې، په دې کې څه حد نشته چې یو کس به کیني او دویم به نه کیني، که دوه کیني او که درې کیني او که څلور کیني که پنځه کیني که لس کیني او که شل کیني. دا خاص ځای چې جوړی دا صرف د دې دپاره چې دی پکې آرام کوي، دی به پکې روټۍ خوري، د ده د عبادت توجه به برابري. نور ټول جماعت چې دی دا اعتکافګاه ده، خو په دې کې هر ځای کیني نو کېناستلی شي. نو پکار دا ده چې دا مقرانه ضایع نشي او ټول په ټوله نیت د اعتکاف وکړو چې دا اخره عشره به په جماعت کې تیرو. که چا دغه نیت نه نو کم از کم چې ماسخوتن راځي او د سحره پورې د اعتکاف نیت کو او د اخره عشره ډیره قیمتي ده، د جهنم د اور نه خلاصې دی او رب العالمین دې پکې زمونږ خلاصې نصیبه کړي. کریم الله مونږ ټولو له پرې عمل کولو توفیق راکړي. کریم الله مونږ ټولو له د اعتکاف توفیق راکړي. کریم الله مونږ ټولو له د اعتکاف توفیق راکړي. کریم الله اخره عشره ده د جهنم نه د خلاصي عشره ده. کریم الله زمونږ د ټولو پکې د جهنم نه خلاصې نصیب کړي. کریم الله زمونږ د ټولو د جهنم نه خلاصې نصیب کړي. کریم الله دا کومه بیماری چې خوره ده، کریم الله یا بستا عذابي یا بستا غضبي، الله که غضب دی پناه غواړو، الله که عذاب نه پناه غواړو. اللهم انا نعوذ بك من عذابه وغضبه،
अल्लाहुम्मा इन्ना नऊज़ु बिका मिन अज़ाबिही व गज़बिही। अल्लाह ज़मूंग ते अमन हिफाजत नसीबा का, द तमाम उम्मत मुस्लिमत ना हिफाजत नसीबा का। सुमर बीमारान दे अल्लाह द टूल शिफाई कामिला नसीबा की। करीम अल्लाह दा रोजी कबूली की, करीम अल्लाह दा तरावी कबूली की, दा इबादत कबूल की। सुबहान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि।